إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون محترم حاضرین و مسلمان ډېرې مودې نه زمونږه د جمعې چې کوم مضمون و چې هغې ته ویلې کېدو سیرت د صحابه کرامو چې مونږ پای کې د دویم خلیفہ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ تاریخ مونږ شروع کړو لیکن د څو وجوهاتو په بنا تقریبا 2-3 میاشتې پای کې انقطاع راغلی و مختلف مضامین عنوانات د وقت تقاضا مطابق د الله په فضل و کرم سره هغه مونږ بیان کړیو نن هماغه زړې موضوع ته دوباره مونږ رجع کوو شاغو سیرت د عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 45 موضوعات مونږ د په دې سیرت کې بیان کړی دي داغه مناقب او داغه فضائل الحمدللہ دا ټول تاسو اوریدي دي موضوعاتو کې حدیث دے امام ترمذی ذکر کرے نور محدثینم
उमर इब्न अल-खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु पर किताब और सुन्नत बांधे ढेर महीन इंसानों कुरान सरा हदीस सरा और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा दस नाशना मीन और मोहब्बत हो दागत सख मिजाजी बम दल्लाह द पारवा और दागन नरम मिजाजी बम दाग द पारवा द जान द पारा आगा न चरता सख्ती करे दा और न चरता नरमी करे दा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्न शैतान ला यल्का उमर मुंज अस्लमा शैतान च बद उमर सर पयोलार के मिलो शो इल्ला फर्र लिवजही शैतान बद उमर ना खपल लार बदलोला कलन च उमर इस्लाम रोड़ो मुसलमान शवो नो शैतान दा जुर्रत नशकोले प कमलारा उमरम रा रवानी पदे लार दे जम दतम खामख वर्षो दा दलील दे दद प तक़वियत द ईमान बांधे छि दद ईमान दुम्र ज़्याद मजबूतो दुम्र ज़्याद ताकतवरो शैतानम ददम खिलन शवर दे तो मानवी ताकत वही ददे माना दानन छि उमर गिने जोरवरो पालवानो बदनी ताकत पद की उन्हों शैतान बदलम मुकाबल की नुशवर ले न दा माना है न दा मानवी ताकत द ईमान पद के दुमरा मजबूत हो चे शैतान बदद मखिल नुशवर ले माना हर कार बेद अल्लाह द पारो शैतान में सकुम चे मखिल वर्जो। इमाम नवी शरह मुस्लिम के अल्लामा इब्न हजर फतहुल बारी के ददे हदीस मुख्तलिफ ताबीरात बयान करी दी। ज़ाहिरी कौल इमदगा दे अल्फाज द ज़ाहिरम बदी दलालत की चाओ शैतान ददम खिलन शवर तासी वज़ीमुशान सहाबी दद तारीख मंग शोरो कड़ो जंगी हालात फतुहातुल बुल्दान मुंग बयानोल मुख्तलिफ मुल्कुना अल्लाह तला दद पलास बांधे दद पजरिया बांधे द मुसलमानानो द सल्तनत और द हुकूमत लांदे रावस लुई लुई मुल्कुना कि बाज आ गई के मंग बयान करी जमंगा मौजूम दीजे तरारा से दलेवा मारिकतुल कादसिया दसाद इब्ने अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु पर क़ियादत की आगा जर्नेलों कायद द फौज द मुसलमानानों पर कादसिया की ब्या ढेर वाक़यात अहवाल मखितरा गली आगा खलक टोल आजम खलकू फारसीवानान खलको लुगत और ज़ुबान दागी अरबी नवा द अरब नमा सेवा छिब्बल जब नु देता आजम वही और अरबी लुगत की जिसो खबरी कही देता अरब वही
داغی فوج مشر چې هغه وخت کې هغه ته به رستم نوم ویلې دا داغی رومیانو داغ فارسیوانو د عجمو خلکو قائدو آئی بے شمارہ تعدادو نجف ورطوئی پا عراق کے نجف کی آغی پڑاو واچولو پل فوج علتا زیب زیباندے آغی مستحکم گل آیو سڑے واسطولو د جاسوسے دپارا چی تب لڑشے اور د مسلمانانو پا خلاف بمونگتا جاسوسی کے داغی خبر بمونگتا روڑے چاہی سے صورتحال کی جنگ ہو ڈیر گران کار دے آغا جاسوس سکل د مسلمانانو لو رسیدلو مسلمانانو سرا خط مل شو گڑ وڈ شو مسلمانانو آغا نپی جندلو دبا یو فرد گنلو چی زم ستاسو نا یو فرد ما آغی سرا بے شپے و رزی تیرولے او داغی حالات آغا بے خپل ذہن کیا چول واپس چکل لڑ صحابہ کرام آئی ہو پا کتاب و سنت باندے پہر حالوں کا عام حالاتو کا جنگی حالاتو کاغب صحتو کاغب بیماری وا لیکن ہر یو کار چے بے کولو نو دا پیغمبر پاک پا طریقہ بے کولو دائی او دسو گورا دائی منزونو گورا دائی روجیو گورا دائی نوافلو گورا دا ټول حالات اغا سڑی پخپل ذہن کے واچون صحابہ اکرام چی با منزل را پاسے دل ندار منز پٹھیم کی باغی دا مانزن اوڑان دے مسواک وحلو احادیث بدے باب کے دیر زیاد دی دا مانزن اوڑان دے دا اقامت پٹھیم کے دا صحابہ اکرامو پدے غگنو کی با مسواک دا سے پروتو لگا سرنگ جی یو منشوی یا یو ترکانی یا بل یو انسانی آگ قلم و پینسل پدے غگ کی دا لکلو دا پارا ایخی نو صحابو با مسواک دا غسیخی دا سنت اس پر خود لے شوے دے پاو دس کے خلق مسواک وئی خوب مانز پٹھیم کے نوئی دائیو مستقل سنت عمل دے دا پاغ سننو کے دے چکم سنن پر خود لی شوی دی آیت ویلگی گی سنن المحجورہ بعض سنن دا سی دی چی خلقی نکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاة و بتاخیر العشاء کہ زما پا امت باندے سختی نوے ما با دیتا حکم کرے وے چی دا ہر منز پٹھیم کی تاسو مسواک وے دا بمی پہ لازم کرے وے امر مانا فرض کرے بمی وے دا دین غیر با بیا منز نکی دلے چی سوک دا منز پٹھیم کی مسواک نوہی داغا سڑی با منز نکی دلے ہو پیغمبر پاک فرمائی چی ما پخپل امت باندے دا شفقت مظاہرہ اکڑلا دا رحمت مظاہرہ اکڑلا زکا چی آغا دیر مشفق و رحم دل انسانو نو دے وجنا دا ہر منز پٹھیم کی مسواک کول ما لازم نکڑل او دے وجنا دا ما ستن منز کی میں تاخیر رانا وصلو زکا بیا با خلقو دا تکلیفی خواہ
بیا به خلکو ته تکلیف نو که ماسوتن منز ما ویلې وی چې تاسو وروسته کوئ نو بیا به مسلمانانو ته تکلیف وی نو د دې تکلیف د وجې نه ما دوی ته دا حکم ونه کړلو. د مسواک اهمیت مونږ او تاسو ته معلوم شو. لامرتهم بالسواک عند كل صلاة. جاسوس چې کله د رستم خواله لاړ کارگزاری ورته بیان کړه چې ما یاکلون دوی څه خوراک کو خوراک یې سوخه صحابه او حاجبت دهشتو کنه چا لیدلی نو خو یریدل بخه دوی څه خوراک کو دور ته چې د هغوی څه خاص خوراک نه و. د سحر په ټیم کې به څه معمولي غوندې خوراک وکړلو او کله کله به د ماښام په ټیم کې به معمولي خوراک کولو مالا پشمنۍ به هم کولو روژه ماتې به هم کولو او چې کله به دوی عبادت دپاره ودرېدل داسې لرګي ورسره وو ځکه هغوی مسواک نه پېژندلو چې مسواک پکې څه ته وایي هغوی دا یو لرګی غوندی ورسره وو او د مونځ نه مخکې به دا لرګی چوپلو دا به یې خوړلو رستم ډېر زیات ویرېد چې دا څنګه خلک دي چې لرګي خوري مخکې لاړه نهر عتیق ورته وایي هلته یې پړاو واچولو و صحابه ورپسې را روان دي دومره زیات نږدې صحابه راورسېدل چې صحابه کرامو د مونځ دپاره اذان وکړو چې الله اکبر الله اکبر. رستم چې کله د اذان اواز واورېدل نو نورم یرم پې راله او ده ویلې چې دا هو د جنګ دپاره اعلان کوي د جنګ دپاره تیاری کوي خپل کسان متحد کوي یو ځای کوي چې راځئ حمله پې کړو. دوی اذان نه پېژندل دا وی د جنگ دپاره باجه وی باجه وی چې یو ځای شي سواره شي چې مخکې لاړ شو او راورسېدل جاسوس ورته وی چې نه دا باجه نه وی دا د جنگ اعلان نه دی بلکې دوی د عبادت دپاره او د مونځ دپاره پوشل منټه وړاندې یو اعلان کوي دا د عبادت دپاره د دوی د طرف نه یو اعلان دی چې او خلکو د عبادت او ستاسو د مونځ ټیم رانږدې شوی دی نو تاسو د دنیا شغل پرېږدئ او عبادت ته راشئ. دا باجه نه ده ده وی نه 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 تاسو نه پوهېږئ سواره شئ چې مخکې ځو لاړل د نیر نه پورې وتل ګوري چې د ماښام اذان وشو دا څنګه مسله ده ماښام اذان وشو ماسوتن اذان وشو هر اذان سره به په دې یره راتلله او د هر اذان سره به دې یو ځای پرېښودو بل ځای به یې پړاو واچولو اذان چې به یې واورېدو د هغه ځای نه به بیا مخکې لاړل. تاسو سوچ او فکر وکئ چې صرف مسواک د صحابه کرامو استعمالول او صرف د مونځ دپاره اذان کول او په مانځه په ټیم کې مسواک وهل دې عمل په کافرانو باندې څومره یره راوستله او د مسلمانانو صحابه و حوصله څومره بلنده شو. سوچ فکر پکار دی. کله چې مسلمانان غواړي چې په کافرانو باندې د روب راشي پاغي د یره راشي هغوی دې د مسلمانانو نه ویریږي زما عزتمند ورونو یوازې په چغو سرو کار نه کیږي یوازې په مظاهرو باندې کار نه کیږي یوازې په احتجاجاتو باندې کار نه کیږي یوازې په دې کار نه کیږي چې ټوپک لاس ته واچوه
او پخپل اسلحو باندې اعتماد وکا او پخپل افرادی قوت باندې اعتماد وکا. نه دا اسی خبری دی. دا اللہ تعالیٰ پا احکاماتو باندې عملو کا د کتاب و سنت احکامات راټینګه کافر پخپل تا نه یریږي تا تاجد نشته دانن چې کافران نه یریږي وجه دادا عمل نشتا مونږ چې پیدا شویو نو دا غوبلی شروع دي ته جهاد پنوم مختلف تنظیمونه وګوره ایسم نشته وجم دغه چې عمل نشتا کتاب و سنت خلقو پر خو دے دے کافران استاد دی حالاتنا استاد دی چغو سرونا واللہ العظیم کو یریگی آئی چی یریگی نستاد عمل نہ یریگی. صحابہ اکرامو تر لانو چولو لے پا قادسیہ کے آئی دا غشی غزار تروسا پورے نو کرے لیکن درستم فوج رومیان اڑان دے روانو ولی آزان نو یریدل مساق وحلو نو یریدل دروجون نیولو نو یریدل وحلو مجر. نن کم مسلمانانو تا سوچ فکر کو مسلمانانم گانے بجانے اوری کافران موری مسلمانانو کم فحاشی اور یعنی پوروج کی روانہ دا کافرانم فحاشی اور یعنی عروج کی روانہ دا آغیب پم کلبنو کی دنن دشپی پا گڑاگانو کانی شراب خوریبان مبتلا دی تو مسلمانم پائی کے مبتلائی آغیم چی دے مطلب دائے دشپی گانے بجانے اوری پودنو کی خرافات کی مسلمانانم گئی آغیم سیرت و صورت پاغت طریقے کاری گرزولے دے دا یہودیانو دا نصاراو سیرت و صورت و گورے مسلمانم آغا سے شکل جوڑ کرے دے فتح ہو پدی نرازی خواہ توے کافر دے ہوئی ریگی نو دیری دا پارا اسا پکار دی کنا خواہ آج یا وہی ہوئی ریگی نو پدی گڑاگانو مڈاگانو باندے پدی چغو سرو باندے کلچی مسلمانان پا معاصیتنو کے گناہنو کی مبتلائی دا یادو ساتے دا کافرانو زڑنو کی ایچری یرن رازی خواہ تاریخ دا سو مطالعہ کیا خواہ دا سمر فتوحات چی شوی دی دا صحابہ اکرام پا دور کے نو پاغ جنگونو کی صفا خلق شاملو آغا دیندار و تقوادار صحابہ اکرام شاملو پائے کی گناہگاران خلق نو پائے کی دوکباز خلق نو پائے کی صدخور خلق نو پائے کی گر خریون کی صحابہ اکرام نو دا یادو ساتے چٹول دیندار و تقوادار خلق فتوحات ہو پدے راجی خواہ امام شنقیطی رحمہ اللہ پخپل تفسیر ازوال بیان کی لکلی دی خواہ منگا کہو عملو نڈیر کہو سلور پینزو شپک وجو میں پدے موضوعات من دے کرونا وائرس کی بیان کری حجونم کہو عمریم کہو ایک اعمال و خیراتونم کہو خلق عمر نشو کولے چھ پدے خپل مخ باندے دا پیغمبر پاک دا عمل جوندے و ساتو دا گیر پریدو ننا عمرت کولو تا تیاریو حج کولو تا تیاریو لیکن گیر پری خودلو تا منگ تیار نیو دا سنگ اسلام دے خوز با قربانی را روانی خوا پا دولک میں ساروے واغو سو یو بوئی خوا سوک بوئی پا یو نیم لاک میں واغو سو خوا دیتا ہر سڑے تکڑا دے خوا
हर किस्म अमल कौलो तो तैयारियों, लेकिन द पैगंबर पाक अमल पखपल जान मुंग नशु नाफिज ओले। वल्लाहिल अजीम दासी दासी खलक मश्तरे चाही हजुन बम गड़ी उम्री बेम गड़ी, लेकिन अगी दखपल कोर नस पे नशिया ख्वा कोले, अगी दखपल कोर न कौतरी नशिया ख्वा कोले, अगी दखपल कोर ना जंगी चरगान कोलंगियान नशिया ख्वा कोले। लखुन रुपए लगोले शी खुदा मामूली कार अगी नशी को न पोश जिदा से अबड़ा दबड़ा दकाना हाँ सीजान इस तरह करे। हागा कार चा जमुंग दलान दे दे, आगा कार ची जमाउस्ता दवस दलान दे दे, आगे पपारा की बाल्ला मंगाओ तासों तपोसम गई आगा नशु कोले और आगा सीजुनु की गोते वो चिदाई ताकत मंगा न लरूखा। हालांकि द कम सीज वस चिला ले आओ का दा वस मंग नशु लरले। अज़्वाल बयान की शनखीदी से लिखी अर्रिजालुल्लज़ीना अख़ज़ू कुनूज़ा किस्रा व कैसरा वदनत लहुम मशारिकुल अर्दि व मगारिबुहा लैस फ़ीहिम हालिकुन लिल्हिया। अगा नारीना, अगा नौजवानान, अगा मुसलमानान चावी द किस्रा द कैसर खजानी पखपल कब्जा के रावस्ते वे। वदनत लहुम मशारिकुल अर्द व मगारिबुहा, और मशरिकी मुल्कुनम आगी कब्जा करियो, मगरिबी मुल्कुनम आगी कब्जा करियो। दा यादो साथे वलैस फ़ीहिम हालिकुन लिल्हिया, पदी की यौ तनम दा से नो चागा पखपल गिरख रेली खा। उस्तादो से ख्याल ले जिदाद फतूहात चा करी दी दा किस्सा द कैसर खजाने दा लुई लुई अजीम अजीम सल्तनतुना अजीम मुल्कुना चे द सहाबा इकराम प दौर की फतह शवीरी पदगिर रिजालों की यौ रजुलम दा से नौ चाब चरत गिरा खरेली या गिरे वड़कड़ी दा ईमानी ताकत वाड़ी यो सड़े दे गिरम खई गिर दिम वही चरगान दिम जंगई कौतरी तिमल विजदनव द खैर तमन के थे वो इस्लाम द पारा से बहादुरी की दे मामूली कार नशी प्रे खोदले सहाबाई किरामो बल्लस लस खजी करे हुए इस्लाम रागे ची द सलोर नजियात खजी नारवादी दयो सड़ी द पारा पयो वक़्त के शपक शपक खजी ब सहाबाई किरामो तलाक करे न सहाबाई किरामो ईमानो गोरा शपक खजी आगी तलाकोलो त तैयारी हो जे शरीयत पल पैमाल नशीखा थे चरगानो नजान नशे बंदोले खजा बस तलाक के खा वाला जिदा सर सरदर बांधी वही खा वही का न वही यवी खजी तो दुमर सर गारदाना करे वक्त नशी करोले पातिशुला चिल्लस खजिस्ताई खो सहाबा द इस्लाम प दिफा के द इस्लाम प मिनो मोहब्बत के तमाम खजी तलाक कड़ी माँ सेवा द सलोरो द्रेउनो चिजान सरवे सातले दा याद उसाते शनकीती से बाजी बा खबर कड़ी बहरहाल हौसला दाई बुलंद शुहा सिर्फ इस्लामी अहकामातो बांधे अकीमु खिलाफत अल इस्लामियत अला अनफुसिकुम मुहद्दिसुल असर नासिरुद्दीन अलबानी वही तासो खिलाफत इस्लामी पखपल जान बांधे नाफिज के खपल जान सही के कोरने सही के बजदा दिन देख मुंगा जान न सही के उबल न दिन वाड़ू कादिसिया की यो अजीम शान बलवा खैरा सहाबाए किराम नारिनो मुजाहदी कड़ी दी खो जनानों कड़ी दी खा
یوازې نارینهو نه، صحابه کرامو کې نارینهو قرباني ورکړې ده، خو دا یاد وساتئ چې زنانو هم قرباني ورکړې ده. ام الشهداء خنسا بنت عمرو رضی اللہ تعالی عنہ د بنو سلیم قبیلی یو عظیم شان مسلمانہ زنانا، یو شاعر زنانا چې اسلام او جاہلیت دی دوانه مندلی دی. جاہلیت زمانه هم تیرا کړی دا او د اسلام زمانه هم تیرا کړی دا. اللہ تعالی یو عظیم شان طاقت دیل ورکړیو په شاعره کې او ورسره عجیبه باطنی د ایمان طاقت هم ورکړیو. دام په قادسیه جنگ کې شریکه واخه خنسا بنت عمرو سلور زامنی وخه سلور، خدا سلور زامن برای نام زامن نو، دا په حقیقت کې زامنو، دا په حقیقت کې اولادو. په هغه اولاد به انسان سوږي چا د مور او پلار د پاره نه دینی خدمات کولی شي، نه دنیوي خدمات کولی شي، نه په آخرت کې څه فایده ورکوي، نه په دنیا کې څه فایده ورکوي. اولاد خو هغه چې ته کله وفات شي په قبر کې پروت د حشر په میدان کې ولاړې او دغه اولاد د وجنه الله ستا مقام الته بلند کی. دلته چې تام سپو پسې منډې والو بچی دیم سپو پسې منډې وي، دلته تام کوترو پسې منډې والے بچی دیم کوترو پسې منډې وي، تام چې چرګان جنگول بچی دیم چرګان جنگي، تام په چرسو افیمو باندې زندگی برباد کړه، هغه طریقه دې بچو تم ښودلې ده. تام ګیره خریله او لنډوله بچی دیم په دغه طریقه روان دي، نو ستا به څه مقام هلته کې بلند شي. دا ودونه چې خلک کوي همدې له کوي، خواهش پوره والي دپاره ودونه څوک نه کوي. هغه رجالو هغه پورا مؤمنانو خپله مور خنسا بنت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کی ورطا نصیحت گئی، د جہاد د پارا د قتال د پارا د رومیانو په خلاف باندې داسی عظیم شان نصیحت گئی چې هغه نصیحت د مور په زامنو کې ډېره لویه جذبه پیدا کړه. او بچو تاسو اسلام د کم مقصد د پارا راوړی دی؟ د اسلام د راوړلو یو مقصد خوی کنه، تاسو د الله په لاره کې هجرت د څه لپاره کړی دی؟ تاسو د کافرانو په خلاف باندې د کورونو نه د څه لپاره راوتي یې؟ دا یاد وساتئ چې دا ټول کارونه چې تاسو کړي دي دا صرف د الله د رضا لپاره او د جنت د حصول لپاره. دا مسلمانان چې دا هلې ځلې کوي خو دې دپاره کوي. یاد وساتئ چې دنیا به فانی کیږي، آخرت به دوام لري، باقی بی. آیات کلمات اولستل د پیغمبر پاک احادیث اولستل زامنو ورته وکی هو دیو یا ایها الذین آمنوا رابطو. او خلقو صبر نہ کار والے، او خلقو د اللہ تعالیٰ پا دین باندے کلکو سے د کافر و مقابلہ کی د اللہ احکامات خبل کے او یرے گے د اللہ تعالیٰ نے چی لعلکم تفلحون چی کامیاب شے. کامیابی پا دغه طریقہ دا خوا داسی نصیحت ورطا اکڑلو چی پا آغا زامنو باندے دی نصیحت داسی عجیبہ تاثیر اکڑلو، داسی عجیبہ چاگا موری پخپل زیبان دی برے خودلا او دی سلور وانورونو یو بل دا بیان نصیحتونا سورو کرلو دا ورونا خپلو کی دا یو بل دا پارا دا تقویت ذریعو گرزی دلا.
کله کله نصیحت کې ډېره فایده وي خو چې چا کې ایمان موجود دي دننه او چا کې چې ایمان نه وي ډېر سپارې هم چې ورته تاثیر پې نه کوي دا ورونه د یو بل دپاره تقویت ذریعه وګرځېدله هغه یو ورور یې را پاڅېدلو هغه دې ورونو ته وایي چې یا اخوتي ان العجوز الناصحه قد نصحتنا اذا دعانا البارحه او ورونو وایي یقینا زمونږ دا مور بوډۍ چې ده که نه دی چې مونږ کله د شپې راوغوښتلو نو څه عجیبه نصیحت یې مونږ ته وکړو مور یادوي مقالتن ذات بیان واضحه داسې نصیحت یې راته کړی دی چې په هغې باندې څه التباس نشته دی څه شکوک او شبهات پکې نشته هر سړی د دې په دې بیان پوهېږي بعضې بیان دا فباکر الحرب الدروس الکالحه بیا وی اما تلقونا عند الصایحه من آل ساسان الکلاب النایحه تاسو به سبا ورځ باندې د آل ساسان د سپو سره ستاسو ملاقات کیږي ځکه د دې خلکو مثال پشان د سپیانو ځکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دین په خلاف راوتی وو صحابه په خلاف راوتی وو نو چې کم خلک د الله د دین په خلاف باندې غابي د پیغمبر پاک احادیثو پورې غابي داغي متبعین او داغي دایانو پسې خبرې کوي د دې مثال پشان د سپو دی د سپو د دې منځ کې فرق نشته من آل ساسانه کلاب النایحه قد ایقنوا منکم بوقع الجائحه وانتم بین حیات و حیات دائمه دا یاد ساته او زامنو چې دا کافران ګوره ستاسو نه ډېر زیات یریږي نو که تاسو په دنیا کې ژوندي پاتې شوی خو غازیان به یې او که مړه شئ شهیدان به یې دا اشارې چې ویلې میدان ته لاړ شهید شو یو زوی پکې شهید شو بل زوی را پاڅېدلو او ان العجوز ذات حزم وبلد وجلد والنظر الافق والرای السدد زمونږ دې مور چې دی داسې خبرې کړې دي داسې رایه یې ورکړې ده داسې بیان یې مونږ او تاسو ته کړی دی قد امرتنا بالسداد والرشد د صحیح لارې ښودنه یې مونږ ته کړې ده نصیحتا برا بالولد دا نصیحت چې زمونږ مور مونږ ته کړی دی نو دا یې زمونږ د ښېګړې دپاره کړی دی دا نه چې مونږ سره بغض او حسد دی او مونږ دنیا کې ژوندي لیدل نه غواړي برم بالولد د ښېګړې دپاره دا نصیحت مونږ ته کړی مور او پلار چې د بچو دپاره ښېګړه غواړي نو هغه به دیني ښېګړه غواړي برم بالولد دا مانا هغه مور او پلار ډېر خوش قسمته دي هغه مور او پلار ډېر کامیاب مور او پلار دي هغه مور او پلار په د پلارتوب او د مورتوب حقوق ادا کړي دي چې کم مور او پلار د بچو په باره کې د دین سوچ او فکر کوي مونږ هو وایو دین من پرېږده دین چا د بچو دپاره غوره کړی دی فباکروا الحرب حماتا فی العدد اما لفوز بارد علی الکبد تاسو جنگ د دې دپاره وکړئ چې د صحابه کرامو عادت مضبوط کړئ اسلامی فوج د تقویت ورکړئ ستاسو په قتال او په جهاد سره هغې ته به تقویت او طاقت ملو شي دای افرادی طاقت به زیات شي اما لفوز بارد علی الکبد او میتة تورثکم عز الابد
वफी जन्नतिल फिरदौस वल ऐन रगद पदी आमालो बांदी अल्लाह तासल जन्नतुल फिरदौस दर कई रवान फराखी चीनी दल दर कई लाड़ो आगम शहीद शुखा द्रेम रा पासे दुखा आवे वल्लाहि ला नासिल अजूजा हरफन कद अमरतना हदबन व इत्फा नसहन व बर्रन सादिकन व लुत्फा फबादिरुल हरबर दरूज ज़हफा आगम मैदान तवरु दांगलो शहीद शुखा जमुंग दे मोर मुंगतद नरमे मुंगतद रिश्तिनवाली द शफकत नसीहत मुंगत करे देखा इख्तिसार को मखा हम लाड़ो शहीद शुखा अबलम बगी शहीद शुखा डॉक्टर अहमद आदिल कमाल पनुम यौ प्रोफेसर तिरशवे आयो किताब लिखले दे अल-क़ादिसिया पनुम बांधे आ किताब के डॉक्टर अहमद आदिल कमाल द खंसार रदी अल्लाह ताला अन्हा द बचो अशार पर तफसील सर जिक्र करी दा डेर बेशुमार अशार वीली दी हुमा तासो ते इख्तिसारों को खा पूरा बयान पा अशारों की जिक्र करे देखा और बिल किताब दे अल खंसा उम्म शुहदा पनुमान दे डॉक्टर अब्दुल मुनइम अल हाशिमी लिखले देखा आए किमदा तारीख मौजूद देखा खंसार रदी अल्लाह तआला अन्हा सलूर वाला जामन द क़ादिसिया पजंग की शहीदान शु खंसार रदी अल्लाह तआला अन्हा त खबर मिलो शो चिस्ता सलूर वाला जामन शहीदान शिवी आए से चलो को खा जनानो तजदा तनबी वर को मखा कागा पोया जना नदी और कागा ना पोया जना नदी खा कागा इलम वाला जना नदी कागा अनपढ़ी जना नदी कायद तालीम सर रबत यो कद तालीम सर रबत नहीं कागा जड़ी जना नवी और कागा जवानी जना नवी कागा वादशवी जना नदी और कना वादशवी जना नदी आगी दी जान की सिफात द सहाबियात पैदा की हाल अब जन्नत तदतलो मुस्तहिक जोड़ी दान जी ओ खावन दे सर गर्दाना करे दे देखा खबर वर्त मिलाओ शुनु सवई हंसावी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम व अर्जू मिर रब्बी अन यजमानी बिहिम फी मुस्तक़िर्र रहमतिह तमाम सिफतुन द कमाल हग़ज़ात द पार दी चे माले दा इज्जत राकड़लो माले दा शराफत और दा मकानत राकड़लो द दीप शहादत बांधे औजी द शहीदान मोर गर्जोलमा दा इज्जत और शराफत जमा द पार वही बस दे और उम्मीद दखपल रब न सातमा च आखिरत के बा अल्लाह तला मादी सरप जन्नत की योजे कई सलोर जामनी शहीदान शवीदी जारी न फरियाद न कई चगी सुरे न वही शिकायत न कई दा अल्लाह तला हमद अदा कई दासी अवाजीम गम दासी अवाजीम मुसीबत सलूर नौजवानान जामनी दल्लाह पदीन की कुर्बानी शू हो लेकिन दागी बावजूद हम सोई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम अल्लाह दायो मालवी मुकामरा को दे द तरबियत द कुरान और द हदीस हुई द सहाबा किरामो द जनानो तरबियत प कुरान और हदीस बांधे शवे जका हुई दाई निज़ाम हम टिको का ची दोनों लुई लुई मुसीबतों न बागी बर्दाश्त को लखा दकमो खल को तरबियत च प किताबो सुन्नतुशी दकमो जनानो
تربیت چې په قرآن او سنت شي هغه زنانا هر مصیبت تا هر غم تا داغي برداشت کولو ته تیاری دای نمونه میں ذکر کړه زمونږ د زنانو حال وګوره معمولی مصیبت به نه راغلی خو معمولی چغی سوری فریادونه شکایتونه خپلو خاوندانو ته په ټلیفون باندې خبر ورکړي هغه وی په ذهني ټینشن کې واچي معمولی مصیبت به پکور کې نه پیدا چرته زوی لور باندې به ټوخلې رګېدلی دی به کور کې غوبل شروع کړي او خاوند به په غم مبتلا کړي هغه نورې کیسو پسې به نه سوخه دا درته معمولی غم یاد وخه آیا دا تربیت دی د زنانو کتاب او سنت تاسو ته دا تربیت ښودلې چغی سوری بم وی فریادونه بم کوي شکایتونه بم کوي مړه خپل مړي خپل غم پرې د پردو مړو ته بم جاړي د دروغو دروغو جاړي ښه هغه خپل مړي به هم پرېږده پردو مړو ته بم دا زنانه جاړي اوښکې به تویوي او بعضې دونه جاهلې زنانه د الله د دین نه باغیانی زنانا د کتاب او سنت نه ناخبری زنانا بعضی خود داسی فریادونه او چغی سوری وی مړی به په کټ باندې پروت یو دیبت طوافونه کوي مړی ته به اوازونه کوي موږ دې چاته پرېښودلو بچي دې چاته پرېښودل او دا چغی سوری به وی کتاب او سنت مطالعه کې پیغمبر پاک سوی پیغمبر پاک فرمائی چی لیس مننا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعا والجاہلیہ اغا زنانا اغا نارینا زمون پا امت کی ندے داخل اغا زما امتی نشی کی دے چاغا دا مصیبت پٹھیم کی خپل مخونوئی اغا گریوانونا و کمیسون شلی ودعا بدعا والجاہلیت او د جاہلیت الفاظ دے پورته کوي ښه دا زما امتی وی نه دی غم راغې د خنسا په شان غم خو به پتا نه که نه د خنسا د زامنو په شان زامن خو به ستا نه که نه کتاب او سنت مونږ ته تربیت را کړې معمولی جړا اوښکي تویول سمنه نه دي آهو رقت القلب باندې دلیلی خو بیزایا چغی وحل بیزایا فریادونه کن لیس مننا پیغمبر وی دا زما امتی نده وی زمنگ و ساسو د جمعی د بیان د موضوعاتو د تقریراتو سیرت د صحابو د صحابیاتو داغی لوی فلسفم دادا چی مونگ اغا صفات خپل کو چی کم صفات صحابو خپل کریو کم صفات چی داغی زنانو خپل کریو باقی سے قصہ کول مقصد نہ دیکھا اللہ تعالیٰ دی زمونگا نارینو کم خیست خیست صفات راولی او زنانو کی دم اللہ تعالیٰ دا صحابیات بشان صفات راولی اقول قولی هذا واستغفر اللہ